د هلک پلار ته مو ګوره او د جنۍ پلار ته. د جنۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کړي ډولۍ به نه درکوو. وایي ته په تڼاکو سټکورې شي تا خدای مرداره کا چې دغه زوی دې در پسې بیا کوتک راغستی. زه تنګ یم دې ښځو نه. زه ورځ راکړه یو ناست دی ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه ډېر شکر هم ته پې ګډېږې ته پې ګډېږې تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی که پلار یې ږیره شو کوي زوی نه رانه ښځې بوتلو. ډېر شکر ډېر شکر. تا څه کول د زوی په واده ته په دا سپینه ږیره غویمه نه وي ته غویمه نه وي. نن سبا خو اسان چل دی دا لا څه کوې که ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته. وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي. وی سی آر دلته ډیپوان دي سر ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکه کور ته یې راوړه 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوه او دا د دنیا لپنګان راوغواړه په 300 دې راوړی دی او 900 پې جوړې که 1500 ستا شوې 600 300 مالک له ورکړه. تاسو خیال ده دلته د ګردي غوث نسی دی نو هغه د 2 لاسونو کې مرزان نیولي دنګۍ را دنګۍ ښځې راشي وایي دلته د ګردي غوث نسی دی ماشوم مې دمول له راوستي چې چېرته دی مال ترور د ګردي غوث نسی خو دلته نشته د آدم علیه السلام نسی شته د پیغمبر نسی قدمې پې ماشوم ویا چېرته دی مال زه یم که ستا په دې ملک کې پرنګ رنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګری دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جوخت په بو زیارت دی. پروسه کال موټر خراب شو ما وی چې یاره د زیارت ته ورشه نو زیارتونو زه خپله زما قبرونه زیارتونه مقبرې مې خوښې دي د ژوندونه مې مړي خوښ ژوندي ورکوه او چې ورنږدې شي ډیران دی څه بوی به ترې درشي خبره د دې شعر خاموشان کوه په خپل هم غلي پراته دي چې ته ورشم پکې یو ساعت غلی کښېنې. تاسو خیال راغی چې زیارت ته ننوتمه چې ګورم یو بازار جوړ دی د سړک نه واله تر زیارته پورې صاحبه د هلکان دي او مشټنډیان دي او دا کټي کټي پې ناست دي او غوړ کړي او سینګار کړي او ښځې دي صاحب دلته راشه او دا واخله او خورې دلته راشه دا شیخ ته مخکې روان دی شیخنۍ ورپسې ده شیخ کوزنۍ په سر کړې ده شیخنۍ پسې دکانداران اوازونه کوي د دغه پوس پرې کړو سره به اوس څه کوي کتنې خو به مې کوي که نه م دي کتې زه دروغ خو نه یم اندازه کوه دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لرې شي دین نه دومره لرې شي دی خو وګورئ دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوس هم کړی قرآن قانون څه دی چا دیرې لا یا د چا بزرگ قبر ته ورشي نو ته به څه کوې دا تپوس هم قانون نه کړی خو نه وایي خورې ولې دا ګډه ګډه کې وایي شله شو دا زړې زړې ولې
وای نوې زیارت ته سبا نه بل څه نه اتوار بس خپل ته تللی او ټول باد بدرنو او زه څوکم بیا دغه منجورانو دشمنی به څوک کوي اجالته دې ته سوچ وکړئ د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه وی سی آرونه او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي تاسو ته دا ښځې نه وایي چې ته شیخې ښځې د زوی واده دی دا له خیال به کوه بوډای درته څه وایي زه جومات کې شیخي کوه وایي درته که نه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم نازړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډولکي ته دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړي چې تاله به جاروګانې وهي نو زه یې لرې ته واده وکړو او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شو کولي نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري دا په درنه ویښته شو کولي چې خپو کې دې پړي واچي او په سپو پورې دې وتړي ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی و ظریف مرداري تا چې ډولکی ته بنگڑے اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دی آرنج بتانے تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې ښه کوي یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګو نو که خیال مو کړي د ربړ پوزې هم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي هر شی دی دغه کې تپوس وکړي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دکانونو کې لږ وګرځئ د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره تاسو په شرمونه او شرمېږئ بې حیا او بې غیرتو ورشي دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ لږه بنین مې اغستو یو دکان کې صوفي غوندې ومایي چې دا ښه سړی یو شي ته مې لاس وویل مالک یې اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم راشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازې وکړې ته زړې زړې به تاسو طلاقئ اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وایي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چا پاتې څه دي بیړه یې غر کړه تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب تلار شئ او جواری وګټئ نو شاه لطیف بروی او چې جواری بیلئ او راشئ وایي چې دفع کرت زیارت دیں گے کہ لیے طوطا دبایا تاسو سے دین ایمان دے تاسو یې چې هغه داسې ملا پسې مونځ آو جی یو سړی ماته وایي چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تللی مالنا کشمیر ته تللی ته مال نه یم تللی وایي ته څنګه ملا یې چې کشمیر ته نه یې تللی مال خو نه یم تللی مال ته تللی وایي نه زم نه یم تللی نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وایي نه مال خو چې څنګه یې دغسې یو که نه هغه ورځ د ګنج ښځې رالې زما کور ته وایي چې خدای نارنانو تباه کړې مال کیوں زما ښځې ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري
وہ انہوں نے خدا تباہ کر سانے سنے کہ بجلی گر ملازران نے بھی سر کینچی کی تین کے مانے میری رن دے کو بڑھی رن نے کینچی کر کے ان کے کاٹی اس کو بعد کینچی کر کے کاٹی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار ہے اے میری نوے بھی دیکھ کوٹو تداسی گوری چپکی ٹیلی ویژن شتا کا نشتا ٹیلی ویژن ننداغا چاپ کورنو کے دے چپے میراب کے امامت کری پخلوتنوں کے خلق لا سنا سپوی انشاءاللہ دان خدای سر وعدہ چز جوندین زما کور تب پدروغم ٹیلی ویژن نران نوز ٹیلی ویژن دیکھاو ذرائی مستقل سنما دا بایسکوپ تے دیکھاو ذرائی بیا جمعے پورس پا ٹیلی ویژن کی دا پالوانان یو کیسا کی لیدلیم دا چاکر چی ٹیوی دے لاسو چک کئی لاسو چک کئی چاکر چی نشتا لاسو چک کئی ماتا گو رہا یو خبر میرا تراغلے دا چی دا جمعے پورت پا ٹیلی ویژن کے دا پالوانانو کشتی نو خزم ورتناستی جنکائم ورتناستی یو خود عمران خان دغائی کنا اغلا دا چا جنکائی راجی دسخط اغسطولا جنائی والا دا چا راغلے و دسخط اغسطولا دا جنکائی ورطا دا چا ناستی پا سٹیڈیم کے دا دی دا سٹ پا ویختو دا درمی تبی ورکیگی چاچے ملیریائی و دا چا خزا سٹیڈیم کے کرکٹ تناستی دا غا سٹ نا یو ویختالا ٹول مرض بپیزی دا غا ٹاک دا لگان مارے دا پالوانانو تا خزی ناستی نچے دے پالوان تا غسنڈا تا مگوری و دے خپل میڑتا اگوری دے مگی تا نو دا خزی وی چی و مورا و پلارا کور دے ورانش دا سم مگیلا دے ورکڑیم سرے خدا گا دے دغه سے شرمې دلی قوم سره به څه کوي یا به ښځې مانه لاړې شي کتاب کتوله الله هغه جي دا ته وګوره ماشوم دی سوری ته شوی نو هغه جي کتاب اوهو غیب علم تېرېده په دې سوری شوی اوس پیمانه د غیب علم سوری کم ځای دی ورته په تڼاکو سټکوري شي دا ښځې پوهې کوي ودی خموزه چې په بوت روان یې شیخ مخکې دی شیخړی ورپسې ده کوزړی په سر ده د کوزې په سخنک کې واښه ورکړي دي شیخ صاحب چېرته دا ټول والا خپو کې باد لږه پبو میا صاحب زیارت هم لیدلی کلی یې والا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځای بازار هم لیدلی هلکان پې ناست دي التا موٹر خرابو ماوی راشه دا زیارتو کا چی پیور خورالم کن هلکان پی ناستی و جنکای استیری کی زیارت دی واخلا خوره واخلا خوره راشه کنا راشه کنا لکه دا دلی دا کم بازار دی کچی بازار مینه بازار کما کپڑا راوالم در تا خوره وہی ماوالا کپڑا ماوالا پوسٹ پریک کرو ماوالا کپڑا دا زمون ملک دے دپارا دیکھو گو رہے مولانا فضل الرحمان سے تویم دے الیکشن نہ دے
الیکشن کې به همدا آخر دقت بیا بدلی شي په بل روپ کې به راشي. د دې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته هم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولي دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تږي شهیدان شي. دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لاډو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولي دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګې د پیدا کا او چې حسنین تږي شهیدان شي. دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو تراشي ته به منګي در سره خدای د کولالانو اوریدلی هغه ورځ د کولالانو منګي ډیر خرج نراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای بچیا سنن تګي شهیدان شي. نو ته د عقل سترګې وخوري دا عقل سترګې وخوري اسنن تګي په کربلا کې شهیدان شي او تو او په سړیدو کې اچي تګي هغه شهیدان شي دي او په خپل مړی اچي وته سر دې در پورې کا کار در پورې نه کوي اته خدای بندګا د دې د څه مثال دی لکه زه جمعات کې ناستم د جمعې شپه دا چا فاتحه راوړي او صاحب اوریدم دی پکې او چرګم دی او مړه رنگ رنگ سيزونه دي کنه موزه خرمه تراشي چې مولا صاحب وګم زور دم ها مورشوي وای څنګه مورشم په خپل خپل دادا نوړای منډه او ماته وای چې مورشم تګته او خجام دوبو ما اوسکلو او درته ما چې تند دې ماته نو ماته به نه چې په بر ګړون شو بتاو اوسکلې او आवाज کې چې تند ستا ماته دا مونږ کړی مونږ اول مونږ د مولا پرنګ کې د پیر پرنګ کې د میا پرنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ ایو حکیمو چې دا خزه به ولیدي او کور ته براغه نو خزه خو تاسو ګورئ کړه پاکستان خزه سال جوړ کړی هغه ورځ یو وزیر ماته وی مولانا صاحب وګوره کنه اوس ملک دا سره کې او دا ترقی وګوره ما ورته خبره اوره سره کې د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک په پاکستان کې بل ترقی مني سیوا د خزو د ترقای نه خزو ترقی کړي دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډا او هر قسم غوا او میخه پکې ملاويږي بروای موټر کې ناشتي او خزه په دکاندارانو سره انګته اچي لګیایي اره بلا پکې ملای راشي صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسخانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشي انټرکان کې وګورئ نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکولا او په کور کې او بچاله نشو ورکوله نن داغه وزیرانو د لونو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کی دا چا کړی دا مونږ کړی ناکیم بچکور تراغه او د خزوال به وکړه ویل به مور لعنت په خزو امور به ویل بچیا بغیر زمانہ ویل ګوره مور مکوا ویل بچیا ته کې زما په لمن منس کی ویل ښا یو طالب ورته مصلحتي ک چې زما د امور او تختوا طالب بکور تطلو راتلو مور ته ویل چې یاره ما سره نکاح نه تړي بډای هغه ول زه خو زړای ما ویل خیر دې زه زړه په نکاح کوم ویل خما او تختوا بډای تلم نشو په پچای کې کېنولې ده حکیم ته وی چې مور به دې راضی کړه ویل خپ پچای کې کېنولې خو په پلانې لار راشه زه بدر ته مخې لارازم لاندې پچای کې بډای نه سره په پاسه مالو چی چې حکیم ولراغه طالب اسدي وی دي مالوستي ته کېره دا پچای ا بډای په د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دی
چې پچای کې خوا مالو چې تلره کې مور زیړ سترګې پکې نیولې ولې مور نالت په خزو هغه ول بچي اول پما نو عزیزانو ټول مرداري مونږ جوړه کړې. اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي، اسلام عشر راټولولو ته نه وایي، اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوڅ کا، زناکار سنگسار کا او شرابي په درو وه. په دې خبره پوهېږئ؟ نن ستا ټول ملک غل دی، دکان محفوظ نه دی، کور محفوظ نه دی، زوی محفوظ نه دی، لور محفوظه نه ده، ښځه محفوظه نه ده. ټیک شو؟ ټول ملک غل دی. پاکستان قانون وګوره، قانون څه دی؟ پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه، سم کړي وړاندې شي، پرچه چاک شوه، اف آی آر چاک شو، مجسټریټ ته پیش شو، څه چل شوی جی دې زنا کړی دې سړی او دې ښځه، وای په زور کا پر آزاد جنای پہ راٹوٹ کی وجہ پر آزاد زور چل دے الگ تو بوتلے میں وہی نا جی دے ماں بوتلے ہو بیا باس پیوشی دو وکیلانو صاحب دا بیلے بل دے بیلے بل یو نان بیلے بل دے وہی دا بیلے بل نان بیلے بل او بیلے بل دا قابل ضمانت دفت زئی دې لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر رضا څوک زنا وکړي په پاکستان تعزیرات کې ماته د هغې سزا وښایي. هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وې، اخبار کې م کتلي ښځې راته ما وې چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کېږي، والله کم پرېږدم والله العظیم چې زما دا جبه په خوله کې وي زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه. دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم ما 22 کاله په دې صدر کې تېر کړي دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوکیه زما کور کلی دی، دا جوختو سي 40 کاله د پاکستان وشو چې هندوان تللی دي، هندوی او سیکړی تللی دي او د هغې دا پرکټی پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختمه نه شوه. هره ورځ دا سودا لځي، شاپنګ کوي. په دې دوکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر ته راشم دلته دغه پسې راځمه دا جامې چې وینځي پې صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې ایکې پاوې بل دکان ایکې پاوې ټوله ورځ به په دې دوکانونو ګرځي او باو پوښتنه به کوي. اوس که چا ورته وایي چې رانی تو کیا پاویں بیا به څه چلي. ما نه کویټه کې چا تپوس دلی کې رانه چا تپوس وکړو وی سوال دی ستاسو په ملک کې. ما زمونږ ملک کې سوال دی، زمونږ ملک کې دا حال دی چې د ورځې کار نه کم سړی اوزګار شي مازدیګر چې کور ته لاړ شي نو میخه پرانیزي سرولو نه یې بوځي. وی میخه څوک دی؟ مال دا ښځې میخې دي که نه؟ اوه په ایمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ، بیا هغه لوبئ دړدړی لوبئ. هغه ورځې ښځې ما پسې شوې ما ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښه سپینې بورکې به در په سروم، دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواج و. پرتوک د پاسه به دلاخه اچوله چې زما د پرتوک کپړه م پردی سړی ونه ګوري. غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سین نه پورې وتې نو ده سره خپله ښځه م وه. پردی ټولې په شا کړې، سین نه یې پورېستې او دې خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه. نو غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت.
پردې خزه چې د سین نه پورې وته کورونو تلاري او دراغه ما لمدې سره کې نس واخذ ورته خدای دې غر کراله اخر هغه لمدې پورې دې شپه کزه دې پشا کړې نو لګاو چې خو بوم عزیزانو دا مزاج د قوم داسې دی پرېدم امنا قسم په خدای چې نو تاسو پرېدم نه د ملک خزي پرېدم نه د ملک جنکه دا ملک دی سیرت النبی جلسه کوي تاسو وګورئ چې لږ په خېټه مور شروع بیا کاری دی چې خزه بربنده کی لمبه کاری دی خزه له چادرې ور پسر کی دا ګوګشتو ور سره رواني چادرې کې روان کړی د پښتو ملک دی که سوي بس تاسو کار لمبه کاری دی تاسو وګورئ د دې ملک خزه اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لګنیز دې ځان ته وګور دا د پاکستان جنہ کوي الو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مازه پوي د پاکستان خزي اسلام نه غواړي دا انبر سرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام را وستنه غواړي زکه چې دې خلکو کړي بربندي کم شي چې بربنده مختشي اب ستا پلارم پټنه کی دا تاسو کلو کې چې دا خزل سپینی بورکی دي صبر وکړي لا پخېټه نه ایمان شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا تاسو زړې زړې ایرانی چادرو کې بار روانه وته نو مان دا ګیره کلک دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اتکاله پسبا دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به دمانی دا جنکای دې ته بیا پښتنه نه وای دا به بیا ډلی زکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه یې خېدا پلار چې دوپړای غږی ک بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار دوپړای ماري نو بچي به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته دمخانه یې خېدا زما خزه او زما لونه شپورز د پردو سنداګانو تصویرونه ګوري د پردو سنداګانو ګډې د ګوري د پردو سنداګانو پهلوانیانی ګوري د پردو سنداګانو کرکټونه بالونه ګوري ما سره بلور تب بیا لور چرته شیخ لور کې اګرینګن لوي ور کې ستا پلار به ورني اب هغه شیخ خو چې کوم سندای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه دی اوس خو ته ما دوکا کې یاره استاد یې زوکو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلبم ټي وي پس نو مال راشه خپل ورته راځه خدای شر کې مکه پکوړه ته ما دوکا کې ته ما دوکا کې پردي دغه ته ده تاسو خبره ده دیو جنا پاران کې نه اخرتونه نشتا نه جنتونه نشتا لیوانه غوندیو د ورځې د ثوابای ما تراغه ما ته التا بجلی ګرمولای مالاو ول پاران کې نه چل ډېرې موا پاران کې نه شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استه مې وغورځول ما جنت می ټوکړي مې کو